السلام علیکم. زه یم ستاسو کوربه احسان علي خان. په ملک یو ځل بیا انتخابات رانږدې شوي دي او د هر حلقې نه مختلف پارټیانو امیدواران لګیا دي خپل الیکشن کمپین کوي. نن د پی کې 6 په حواله را سره نن د عوامي نیشنل پارټي امیدوار عاصم خان ناسته کړله. اول خو جی ستاسو ډېره زیاته مننه کوو، تاسو موږ له وخت راکړو. ته راته ووایئ چې په پی کې 6 په موږ عموما واجد علي خان لیدو ایم پی ای هم پاتې شوی. نن موږ ته د عوامي نیشنل پارټۍ یو بل امیدوار مخامخ ناست دی، په دغې حلقه باندې الیکشن کوي. د دې وجه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې ستاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو وخت راکړ. دا ډېر تاسو ډېر هغه مهم سوال وکړو. پارټیانو کې عموما داسې کېږي چې څه ټایمه پورې ملګري زموږ عوامي نیشنل پارټي چې ده جي نو د عوامي نیشنل پارټي میسج هم دا دی که زما په شکل کې دی او که ډاکټر شیرباز په شکل کې دی چې کوم زموږ د قومي اسمبلی نامزد امیدوار دی د NA3. نو پارټي زموږ هم دا وایي چې دا موروثي سیاست نه زموږ پارټي لږ ډډه کوي او غواړي دا چې نوې چهرې هم راشي. ځکه چې زما د پارټۍ نه هېڅوک په سواد په خاوره خفه نشته. که څوک خفه د شخصیاتو نه خفه او هغوی به بیا وایي چې یاره مونږ د پارټۍ نه خفه یو. دغه خبره وځي. هسې ستاسو پارټي چې کله ټیکټ ورکوي نو دا فیصلې د ولي باغ نه راځي که نه مقامي رهنما هم په اعتماد کې اخلي، هغه هم مشاورت کولی شي ورسره؟ زمونږ جی پارټي چې ده نو زمونږ پارټي ډېره زیاته آئیني او جمهوري پارټي ده او بیا تنظیمي پارټي ده. زمونږ جی فیصلې چې همیشه کېږي نو زمونږ ضلعې چې دي هغوی خپل ریکمنډیشنز لیږي مرکز ته، باچا خان مرکز ته. بیا هغوی هلته پراپر زمونږ پارلیماني بورډ دی. پارلیماني بورډ بیا په هر اسپیکټ باندې امیدوار او کینډیډیټ ته ګوري چې جی په دې کینډیډیټ کې دا پوټنشلز دي، هغوی بیا ټیکټس ورکوي فردر. جی تاسو موروثي سیاست خبره وکړه، د دې نه یو اعتراض یو ډېر فیملیر یا ډېر مشهور اعتراض کوم چې په عوامي نیشنل پارټۍ کېږي، وایي جی دا د خانانو یا د ملکانانو پارټي ده او د دې چې کوم امیدواران یا په غټو څوکو ناست خلک یي هغه عموما چې مالي طور باندې یا مضبوط یا خانان یا ملکانان، دا به څنګه جسټیفای کوئ تاسو؟ زما خو جی ډېر کلیر کټ هغه دی د عوامي نیشنل پارټۍ په حواله باندې چې کم خلک د پښتو ژبه وایي او په دې خپله خاوره باندې فخر کوي چې زه په قام هم پښتون یم، زما خاوره دا ده، زما خاوره مور ده. زه هم چې هر هغه سړی نیشنلیسټ دی. نو زمونږ جي پارټۍ کې همیشه چې دا فیصلې کېږي او داسې بالکل نه ده چې که زه تاسو ته ووایم جي لکه زه په خپل لیډرشپ کې تاسو ته وښیم چې نن تاسو میا افتخار حسین صاحب وګورئ چې هغوی د پارټۍ په کوم پوزیشن باندې ناست دي، څومره قربانیانې دي او ستاسو د سوال هغه جواب هم تاسو ته هغه شکل کې میلاو شي. دا زمونږ جي حمایت الله معیار صاحب تاسو وګورئ، دا زمونږ سواد ته راشئ، دلته زمونږ ډفرنټ هغه باندې په ډفرنټ وختونو باندې ډفرنټ چهرې تاسو ته مخې ته راځي او هغوی الیکشنز کوي. پی کې 6 په خبره کوو یو وخت د پارټۍ د عوامي نیشنل پارټۍ په دې حلقه باندې یو ډېر مضبوط هولډ و، ډېر ښه پوزیشن و. بیا داسې وخت راغی چې د دویم دریم نم خبره ووته، نو څه وجوهات ګڼئ تاسو دې؟ وجوهات خو ما تاسو ته وایي چې وجوهات زه وایم چې زه ډېر په دلیل او په هغه تاسو ته خبره کولی شم چې عوامي نیشنل پارټي واحده پارټي ده چې 100 کلن تحریک ته ده، 100 کاله پورې شو، 100 ایئرز وشو، د ټولو پارټیانو نه ټولو زړه پارټي ده. په دویم ایکسپیکټ که وګورئ جي چې هره پارټي خپل منشور ورکوي، د الیکشن مینیفیسټو ورکوي. واحد عوامي نیشنل پارټي ده چې په خپل مینیفیسټو مخکې هم ورکړی او په ګورنمنټ کې راغلي نو په خپل مینیفیسټو په منشور پوره خطرې دي. زه تاسو داسې وایم جي چې د تعلیم په مد کې تاسو وګورئ، تاسو په خپل هم ډېر زیات ایجوکیټډ یئ چې په سوات کې یونیورسټي، په سوات کې ډګري کالجز، په سوات کې کیډټ کالجز، په دلته سکولز اپګریډیشنز، داسې جی بلا کارونه که زه تاسو ته هغه شروع کړم نو ډېر ټایم به په هغې باندې ولګي. انساني فطرت دی چې هغه همیشه بد یادوي او ښه نه یادوي، عموما داسې کېږي. نو په دې کې څه شک نشته تاسو به ډېر شی کارونه کړي کوم چې به تاسو په فخر باندې وایي چې موږ دا کارونه کړي، خلک بیا بد یادوي. ستاسو په حواله باندې دا ویلی کېږي چې ستاسو په دور حکومت کې په سوات کې د ځنګلاتو تباهي شوې ده او کرپشن ډېر زیات شوی دی. د هغې جواب به څه ورکوئ تاسو؟ هغې جواب خو زما خیال دی چې تاسو ته خیر زه دغې به زه ایکسپلین هم کوم. زه دا وایم چې زمونږ په دور حکومت کې که دغه شوي دي چا کړي دي نو هغه هم عوام ته ښکاره دي، هغې کې هم داسې پټه پناه خبره نشته. په دویم ایکسپیکټ باندې وګورئ چې د سوات د خاورې دپاره د ټولو نه لوی کار د ترقیاتي کارونه خو زه وایم چې عوامي نیشنل پارټۍ ډېر زیات کړي، خو په هغه ټایم کې چې سوشل میډیا داسې نه وه. که چېرې دا سوشل میډیا وی او هغه کارونه وی نو په تاریخ کې بچا بغیر د سرې جنډې نه چاله ووټ نه ورکړی.
زه دا وایم چې د ټول نه لوی کار د ټول نه لوی حکمت عملي چې د خاورې دپاره چا د خپلې وینې شهادت ورکړی. زه بیا ریپیټ کوم جي زما د میا افتخار حسین صاحب یو زوی د دې خاورې دپاره شهید شوی دی. ای سره سیاست په وجه نه چې زما د دې خاورې دپاره شهید شوی. زما جي د بلور فیملی چې کومه ده هغې ټولو شهادتونه د دې فیملی د دې خاورې دپاره ورکړي دي. ما په سوات کې د عوامي نیشنل پارټۍ څومره لیډرشپ و هغې ټولو چې د خپل د سوات د خاورې دپاره د پښتونخوا دپاره د وینې د قربانۍ نه مخ نه دی اړولی. نن د دغې سره که تاسو تړلې وګورئ چې زمونږ په د سابقه 2 چیف منسټرانو باندې لږ معمولي غونته کې تکلیف راغی او دوی د چیټ ورته راغی چې بھائی تا کم مال اغستې دا واپس راکړې او کنه عمران خان پرېږدي. نو هغه تاسو ته ثابته شوه چې هغې خپل مال ډیفینس وکړو د خپل لیډر ډیفینس یې ونه کړو چې چا هغې د کوم ځای نه راغستي او په کوم ځای کې نه ولي. عوامي نیشنل پارټي اکثر دا ګیله هم کوي چې کله هم انتخابات را نږدې کېږي دوی ته دمکي میلاویږي تھریټس ورته میلاویږي باقاعده حملې پې کېږي. دې انتخاباتو کې تاسو د صحیح نه څه داسې خطره شته تاسو ته؟ زه وایم جي چې عوامي نیشنل پارټي که تاسو ته به ډېره ښه پته وي او بلکې ټول پبلک ته پته ده چې ولې موږ په نښه کېږو او ولې موږ ټارګېټ کېږو. موږ په خپله خاوره امن غواړو. موږ د امن دایان یو. موږ د امن دپاره قربانیانې ورکړي ورکوو. زه تاسو ته بله دا ووایم جي موږ په دې هم ټارګېټ کېږو چې تاسو د خپلې صوبې وسایل ولې غواړئ. زما جي اوبه زما دي ګیس زما دی بجلی زما ده معدنیات زما دي ماربل زما دي زمرود زما دي. زما د ځوان نن څه حل دی؟ زما د پارټۍ خو جي اولنې ترجیح دا ده چې زما وسایل دې په ما استعمال شي. زما وسایل دې زما د پښتونخوا په بچو استعمال شي. په دغې وجه زه ټارګېټ کېږم. دا راته ووایي چې د پی کې 6 خبره وکړو کوم پی ټي آی په دې باندې تیر حکومت کړی دی بیا پې تاسو هم حکومت کړی دی ستاسو ایم پی او که دواړه کمپیر کوو یا موازنه کوو نو تاسو به څنګه دا کمپیر کوئ خپل حکومت او د پاکستان تحریک انصاف؟ ډېره اسانه خبره ده جي. زه د دې 9 کاله دورې حکومت تیر شوی دی او زمونږ 15 کاله تیر شوی دی. مونږ ته جي په تود جنگ کې حکومت حواله شوی دی. مونږ جي په یو اړخ باندې هغه د سوات او د پښتونخوا هغه جنګ هم سرته رسولی دی امن یې هم واپس بحال کړی دی او ورسره چې ریکارډ ترقیاتي کارونه شوي دي هغه دا دي چې په سوات کې چې دارالقضا های کورټ بنچ دلته راغلی دی. په دغه حالات کې یونیورسټي ما تاسو ته به سټارټ کړي وي چې په سوات ماشومانو به سیکنډ ایئر وکړو نو ډایرکټ په تلو پېښور ته بل ځای ته پوهنتونونه دلته راغلي دي یونیورسټیانې راغلي دي ډګري کالجز کیډټ کالجز چې څومره په هغه ټایم باندې څه په انفراسټرکچر کې څومره کار کېدی شو. بیا تاسو د یادولو لپاره تاسو دا هم ووایم جي چې مونږ په هغه ټایم کې بیا एकदम یو خو د حالات خراب شو د حالات د خرابي مخنیوی هم شو او ورسره بیا پکې د سیلابونو یو نوې مسله راغله. بیا جي په هغې کې چې عوامي نیشنل پارټۍ کوم خدمت کړی دی د خپل قوم نو هغه د چا نه پټ پناه نه دی. ښه جي پی کې 6 خبره به کوو تاسو یې کینډیډیټ یې خامخا حلقې ته به ځئ عوامو ته به خپل منشور وایئ. دا راته ووایي چې څه داسې پوټینشل مسلې دي چې تاسو وایئ چې جي دا حل کول غواړي یا زه یې حل کولی شم یا ذاتي ښایي چې په دې باندې به زه کار کوم؟ زه دا وایم جي چې په 9 ایئرز کم دورې حکومت تیر شو په دې 9 کاله کې جي زما د صفا اوبه چې دي که نه چې دا خو ډېر یو ضروري شی دی چې د ژوند د تېرولو دپاره. زما منګوره ښار کې جي خلکو ته اوبه ګنده میلاویږي صفا د سکو اوبه نشته. زما د نکاسۍ نظام که تاسو حاجي بابا روډ ګورئ که تاسو د منګورې انټرنس ته قمبر د سایډ نه ګورئ که تاسو په دې ښار کې هر طرف لځئ که باران وشي نو زموږ سره خو چې دا په سایډ باندې خوړ تللی دی مطلب داسې راکټ ساینس هم په هغې کې نشته. زمونږ جي د نکاسۍ نظام نشته زمونږ د اوبو د سکو نظام نشته زمونږ د سکولونو جي کیپاسټي کمه ده زمونږ سره سټرنث زیات دی هغه نشته زمونږ د هاسپټل نظام هغه لیول نه دی چې کم پکار دی. زمونږ جي د هغې نه ټول نه علاوه زه تاسو ته ووایم چې زمونږ جنازګاه ډېره لوی ترجیح ده چې هغه زمونږ د خپل فنډونو دپاره ملګرو ورانه کړه او داسې راته ویجاړه پرېښوده. د هغې نه علاوه جي زمونږ دلته مقبره قبرستان ډېر لوی کمی دی د سټیټ د وروځو هغه مسلې تر دې ټایم پورې اوچرېدې. اوس جي خلک په قبرونو باندې یو بل سره جنګ کوي چې دا ځای زما دی دا ځای زما دی ولې چې د قبرستان ځمکه نشته. او د ټول نه لویه غټه خبره چې د منګورې ښار جي د ټرافیک مسله چې په ګنټو زمونږ روډونه بند دي زمونږ مریضان هاسپټل ته نه رسي دغه هم ډېر لوی ایشو ډېر لوی پرابلم دی. زه دا وایم جي زه زما پارټي زما ټیم مونږ دا دعوه هم کوو او زمونږ سره جي مونږ په انفراسټرکچر کې به ډېر لوی بدلون راولو. هغه بدلون داسې نه
لکه څنګه چې زما د زړو ورونو په دیوالونو باندې په اربونو روپو فند راوویستو کارټونز کریکټرز یې جوړ کړل او څه ښکلا هغې جوړه کړه هغه نه جي عملي طور د دې ښار دپاره ډېر زیات خدمت کول دي دا ښار چې دی منګوره شهر منګوره سیټي دا د ملکنډ ډیویژن هیډ کوارټر دی منځ دی دې نه به جي موږ یو ماډل سیټي جوړو څنګه چې جي حیدر خان د پوره صوبې خدمت کړی دی خو مردان هغه جي د پېښور نه ښکلی ښار جوړ کړی او زموږ هم عزم دا دی چې موږ د سوات او د منګوره سیټي په دې ټوله پښتونخوا کې د ټولو نه ښکلی او ماډل سیټي جوړه کړو. ډیره زیاته مننه تاسو را نن وخت راکړو. کتونکو د PK6 د عوامي نیشنل پارټي امیدوار عاصم خان ناصر نن په خپل سیاست او په انتخابي کمپین په حواله باندې خبرې وکړې. د دې سره مال اجازت راکړئ. د الله په امان.